سختۍ باندې لګړی چې زه یې نغلا راوباسم. نن دا ټول یو ځای شول چې عمران خان حضور وایي تاسو خپل عمران خان دا خبره کوي چې زه د چا خلاف نه یم، دی چې کومه فیصله بهر ایښې ده پاکستان ته دې واپس راوړو، یا چې کوم کیسونه دي هغې ته دې راشي جواب دې ورکړي چې یاره دا ځکه زه حیران شوم زه په خپله باندې سیاست کوم، ما اربونه روپۍ پیدا کولی شم که ما غوښتل زه دنیا پاکستان مالدار ترین سړی به وم، زه وزیر اعلی پاتې شم، زه څو ځله وزیر پاتې شم، خو الله دې نه کړي چې زه حرام وخورم. دا خلک چې دي دی د حرام جواب خو دې ورکړي که دا پیسې کوم ځای نه راشي. نو نن دوی راغونډ شوي چې عمران خان ختم عمران خان الله تعالی به راغورځي، تاسو پلار یې نشي راغورځولی. نو دا ټي وي کې تاسو ګورئ انشاءالله هېڅ هم نشته دی. زه د عمران خان سپی یم او د پلار هم عمران خان نشي، دی که مونږ لس وړې مونږ پکې پنځه ورکړل اوس هم زه په دې درې څلور ورځو کې اوس هم ما دی نه اووه ممبران ګډ کړي او انشاءالله دی نو کانفرنس راوړي دی ته پته ولګي دی به خپل خلک راځي. دا دومره اسانه نه ده حکومت غورځول او باقي عمران خان یو داسې لیډر دی چې زه خدای زه تاسو ته یو خبره کوم خلک چې هر څه وایي ما عمران خان سره 14 کاله تېر کړ، هغه کې به ذاتي غلطیانې خو هغه نه غل دی نه ډاکو دی نه ذاتي لالچ شته، هغه د ملک دپاره شپه ورځ لګېږي، هغه دا ملک ښه کول غواړي ځکه کوم ځای ته د پاکستان د خلکو رسولی تاسو سوچ هم نشئ کولی. ما ټول عمر صوبه کې وخت تېر کړی دی، ما ته نه وه پته چې دې ملک سره څه کېږي. زه چې وفاق ته لاړم هلته چې ما کوم حالات ولیدل دا ظالمانو خو دې ملک داسې یو دغه جوړ کړی چې دا به لوټ مار دی کوئ. نن دا پاکستان د دنیا قرضدار دی، مونږ دې وخت کې $100 بلین پرنسپل عربه دې جوړېږي، هغه د بهر ملکونو دې نه زیات قرضدار دي. خپل ملک کې مونږ دغسې دې نه نیمه باندې خپل ملک کې بینکونو قرضې دي. نن مونږ په سود او قسط باندې 15,000 ارب روپۍ چې کوم سود دی قرضې دی اخیستې هغې سود او د هغې قسط شامل داخل و. که IMF نه عمران خان قرضه اخلي هلته نه والي او دوی قرضې او په سود کې داخلي کړي. نو موږ ته څه پیدا شو که د ملک دی دې تباهي ته نه وی راوستی، نن به دا ګراني نه وه، دا بېروزګاري به نه وه. دی زه په قرآن درته لاس کېږم، زه دې ټولو سره مې د نواز شریف مې نږدونه کتلی دی، ډېر نږدونه د دې بنیادي څیزونه ما ته معلوم دی، زردالي سره نږدو پاتې شم. قسم درته خورم که تاسو ورته انسانان ښکاري، دا الله تعالی حاضر ناظر هم چې دې خر بچو ته تاسو ورته انسانان نه ښکاري. دی صرف خپل ځان کې فکر دی، خپل غم دی، دی صرف پیسو لالچ ته راوتي. زه چې کله